بل د میلاد هم خبره کیږي د میلاد ستاسو په نزدیک شریعت داسې څه معیار ښودلی چې په دې طریقه دې منع وکړی شي؟ زیره صاحب زه به ته خبر وکړم که تاسو محمد جابر صاحب وګورئ که نه هسې خپلو کې ناست وو که تاسو وګورئ د سیرت النبي جلسه چې په کومو روایاتو باندې کېږي هغه روایاتو باندې دا کېږي که دا د هغې نه مختلف ده بس داسې خو هم یو تپوس تاسو وکړم که نه نو سیرت النبي خو هغې کې هم ټیک د تلاوت تاسو بار بار ویل تلاوت پکې کېږي نعت پکې کېږي خو دې کې خو چونکې جلوس پکې کېږي بیا پکې نن سبا پکې اکثرو ځینو کې داسې هم دي چې زنانه پکې راوتلي دي او نور پکې ډېر خرافات هم ځینې کې شته. زه د ټولو ځینو نه وایم لکه زه د دې قایل یم چې هر ځای کې داسې نه دي خو اکثر داسې ځینو دي او رو تر رو هغه طرف ته توجه کېږي. کومه پورې چې د جلوس خبره ده جابر صاحب د حضور مبارک شان خو ډېر لوی دی جی په مقابله د دې نورو خلقو کې آیا زموږ په دې ملک پاکستان کې د هر قائد دپاره جلوس وځي که نه وځي؟ وځي ها وځي. د عمران خان دپاره جلوس وځي، جی د مولانا فضل الرحمن صاحب دپاره جلوس وځي، د نواز شریف دپاره جلوس وځي، د بل دپاره جلوس وځي. هسې خبره کوو که نه جی هسې دا جلوس د کوم مقصد دپاره دی؟ زم دې ته به څوک شرعي جلوس نه وایي څنګه شرعي لکه جلوس دا څه چې کوم دی کوم کوي که نه دا کوم څه چې دی کوي آیا په دې جلوس کې علما شریک وي که نه په دې کې عام خلک شریک وي؟ د دې دا کوم چې بعضې جلوسونه چې په هغې کې خو اکثر تعلق د علماو وي او چې کوم مذهبي جلوسونه هغې کې خو اکثر علما شامل دي نو آیا دا شته دی؟ نو دغه جلوسونو ته هم څوک شرعي نه وایي بلکې دا دغه جماعت کوم هغه کې چې کوم موقف یې ورګه په دغه مسعود کوي دا د خپل قاید سره د مینې اظهار کول دي. دا د چې کوم جلوس وباسي دا د خپل قاید سره د مینې اظهار کوي چې زه د دنیا د سیاسي سړي دپاره د دنیا د سیاسي سړي سره دومره محبت ساتم چې د هغه لپاره زه په لکونو خلک په جلوس دپاره وباسم. زما حکم جوړ کړي چې زه د خپل محبوب علیه السلام سره د محبت په حواله باندې جلوس وباسم.